نحمده ونصلي علی رسوله الکریم اما بعد. قدرمن اوریدونکو، نن په 2 نمبر درس کې هغه مسائل ذکر کیږي چې د ګرمۍ په موسم کې عموما مخې ته راځي. ډېر داسې مسلمانان دي، عوام حضرات سامعین، چې هغوی په دې تمه باندې وي چې موږ ته د فقهي مسایلو صحیح وضاحت وشي، چې په هغې باندې که د کول وي چې عمل پې وشي او که د نه کول چې هغې نه ځان وساتي. په دغه سلسله کې یو درس په 10 مسایلو باندې مشتمل هغه بیان شو، هغه مسایل چې د ګرمۍ موسم کې مخې ته راځي. 2 نمبر درس کې نن اولنۍ مسله دا ده چې د ګرمۍ موسم کې هم او نورو موسمونو کې په سیند کې، په دریاب کې، په نهرونو کې کبان نیولی شي. کبان نیول بالکل جایز دي، خو یو طریقه د کبانو د نیولو دا هم ده چې د بارودو سګوله جوړه کړي شي، چې ته پښتو کې خټین ویل کېږي. د هغې په ذریعه باندې کبان نیول کېږي. نو دغه ذریعه باندې که کوم کبان مړه شوي وي، د دغې خوراک بالکل حلال دی، جایز دی. احسن الفتاوا کې مفتي رشید احمد صاحب صفحه 390 جلد 7 کې لیکلي دي. خو د دې په ذریعه سره د کبانو چې کوم نور بچ دي هغې ته نقصان رسیږي، دغه رنګ نور آبي حیوانات یې ته نقصان رسیږي. دې وجې نه دې طریقې نه ځان ساتل پکار دي، ځکه که مسلسل داسې کیږي نو د کبانو نسل به ختم شي او خلکو ته به نقصان ملو شي. فتاوا قاسمیه صفحه 97 جلد 22 کې دا مسئله لیکلې ده. 2 نمبر مسله هم دغه اولنۍ مسلې سره وابسته ده چې بعضې خلک په نهرونو دریابونو کې د کرنټ د بجلۍ په ذریعه باندې کبان نیسي. نو دې باندې چې کوم کبان نیولی شوي د هغې خوراک بالکل حلال دی، جایز دی. خو دې سره هم معلومات کول پکار دي چې کوم وړوکي بچ دی، نسل دی د کبانو، هغې ته نقصان رسیږي یا نور داسې آبي حیوانات دي ته به نقصان رسیږي، نو دې طریقې نه ځان ساتل پکار دي. فتاوا عثمانیه پېښور صفحه 279 جلد 8 کې دا مسله ذکر کړې ده. 3 نمبر اهمه مسله هغه دا چې د ګرمۍ په موسم کې عموما خلک د خوشبو سپریګانې ډېر زیات استعمالوي. نو ډېر خلک د دې نه کرکه کوي، ځکه چې دوی وایي چې په دې کې الکوهل استعمالیږي. په دې باره کې وضاحت دا دی چې د هر خوشبو سپری یا عطر استعمالول بالکل جایز دي. کوم الکوهل چې بالکل حرام دی هغه د انګورو او د کجورو دي، او دې کې د انګورو د کجورو الکوهل نه استعمالیږي. دا وضاحت کتاب انسایکلوپیډیا برټانیکا صفحه 544 جلد 1 طبع 1985 لیکلي دي چې دې کې دغه الکوهل نه استعمالیږي. دې وجې نه دغه سپریګانو په کپړو باندې، په سپوټي باندې، په بدن باندې دغه خوشبو لګول بالکل جایز دي، او دې سره مونځ هم بالکل درست دی. دا مسله تفصیلی فتاوا عثمانیه پېښور صفحه 304 جلد 10 او تکمله فتح الملهم صفحه 551 جلد 1 کې لیکل شوې ده. حاصل یې دا دی چې د خوشبو سپری استعمالول بالکل جایز دي. وجه دا چې دې کې نور الکوهل استعمالیږي، بل دا چې دې کې تبدیلي ماهیت هم راغلی وي، حقیقت د هغې بدل شوي وي. څلورمه یو اهمه مسله دا ده چې بعض ځایونو کې سویمنګ پول جوړ شوي دي چې هلته کې تالابونه دي او خلک پکې لامبي، یا داسې پارکونه سپورټ کمپلیکس دي چې په هغې کې خلک لوبه کوي. نو لوبه، ورزش یا سویمنګ پول ته تلل بالکل جایز دي. خو داسې ځایونو کې داسې لباس اچولی شوي وي چې په هغې کې د نارینو پنډۍ، ګوتنې یا رون پتون هغه ښکاره کېږي. د نارینه عورت د نامه نه واخله سره د ګوتنې دي، د دې ښکاره کول هم ګناه ده، او دا چې چا ښکاره کړي هغې ته کتل هم ګناه ده. نو سویمنګ پول کې دغه بدنظري کېږي، دې وجې نه دغلته کې تګ بالکل ناجایز دی، او دا پنډۍ عورت ښکاره کول، که سکیل وي، هاکي وغیره، یو سویمنګ پول دا پکې ښکاره کول ناجایز دي. کبډۍ لوبه کې هم دا ښکاره وي، نو دا ښکاره کول او داسې لوبه کتل هم ناجایز دي. کتاب اب کې مسرون کا حل صفحه 406 جلد 98 چاپ کې دا مسله لیکلې ده. 5مه یو اهم مسله دا ده چې بعضې عوامي ځایونو کې مثلا بس سټاپ یا هسپتال یا سکول، دغه شان جومات، مسجد کې پنکا پکې لګېدلې وي، نو دا د خلکو د ضرورت لپاره وي، دې ته خپل ضرورت پوره کول او دې ته ناسته بالکل جایز ده. خو په دې کې خلک دا کوتاهي کوي چې د یو پکې لاندې 2-3 سره 15 کسان په سهولت سره کېناستی شي. خو داسې عوامي ځای ته چې یو کس راشي نو یو پکې کولو کې، چې دویم راشي دویم پکې کولو کې، چې دریم راشي نو هغه دریم پکې کولو کې، هر پکې ته یو جدا ناست وي، نو داسې کول اسراف دی، ناجایز دی، ګناه ده، د قوم او د ملت نقصان دی. د ضرورت مطابق خپل پکې لګول پکار دي. که خلک ډېر وي ټول پکې ځان ته ولګوي، څه ګناه نشته دی، خو چې یو کس ځان ته او بل کس ځان ته جدا پکې ولګول وي، دا درست طرز عمل نه دی. کتاب پانی کا بحران د مفتی رضوان صاحب راولپنډۍ والا کتاب کې صفحه 54 باندې دا مسله ذکر کړې ده. 6 نمبر اهم مسله داسې ده چې بعض ځایونو کې خصوصا شهري علاقې کې سرکاري ډیګې لګېدلي، د هغې نه اوبو نلکې کورونو ته ورغلي وي، د دغې استعمال درست دی او د دې بل په وخت باندې ادا کول پکار دي. اکثر اوقاتو کې دې کې اوبه لږې راځي، د هغې د وجې نه خلکو ته سکشن پمپ یې لګولی وي او زیات مقدار کې اوبه ځان ته حاصلوي، اگر چې دوی د هغې بل ادا کوي، خو خوا کې ګاونډ کې غریبانه نه چې سکشن پمپ یې نه وي، هغې ته اوبه کمې شي، نو دا رویه، دا طرز عمل درست نه دی. د نورو خلکو حق دا وهل دي، د دې طرز عمل نه ځان ساتل پکار دي. څومره چې د چا حق دی په هغې باندې صبر کول پکار دي، که د هغې باندې دا کار نه کړي، دپاره متبادل څه انتظام پکار دی. فتاوا بینات د بنیروټون فتاوا د صفحه 447 جلد 4 کې دا مسله لیکلې ده. 9 نمبر مسله کې یو ادب ذکر کړي او هغه ده
چې مسلمانانو نارینو له پکار دي چې هغې ټوپۍ په سر وي، دا سنت لباس دی د مونځ دوران کې هم او د مونځ نه بهر هم. په دنیا کې چې هم څومره د سکیورټي محکمې دي په هغې باندې ټوپۍ لازمه ده چې یوه ټوپۍ په سر وي. دا د ادب او د احترام نښه ده. نن سبا چې کومه رویه جوړه شوې ده چې ټوپۍ څوک نه په سر وي، دا ښه طرز عمل نه دی، اسلامي طرز عمل داسې نه دی. یا د دې چې بعضې نفسیاتدان ډاکټران دا هم وایي چې کوم ماشومان ټوپۍ په سر وي د هغې ذهانت د هغې پوهه د نورو هغې ماشومانو نه سیوا وي کوم چې ټوپۍ نه په سر وي. دې وجې نه ټوپۍ خپل معمول جوړول پکار دي که هغه رنګي وي. فتاوا محمودیه صفحه 306 جلد 19 کې دا مسله لیکلې ده. همدې سره وابسته مسله دا هم ده چې بعضې جوماتونو کې د پلاستیک یا د میزیرې ټوپۍ پرتې وي، په هغې سره خلک مونځ کوي. نو دغه ټوپۍ اکثر شلیدلې وي یا خرابې وي او عام معاشره کې هم دې سره ګرځېدل ناممکن وي، خلک بد ګڼي. نو په داسې حالت کې که یو ځل مونځ وي نو دا مکروه تنزیهي دی. خو که داسې معمول جوړ کړي شي چې هر وخت په دغې خرابې ټوپۍ باندې مونځ کولی شي، دا بیا مکروهي تحریمي وي. احسن الفتاوا جلد 3 کې دا وضاحت دی. یاد دې وي چې بغیر ټوپۍ هم مونځ بالکل کیږي. هغه د سستۍ په بنا باندې چې دې خبرې ته ور اهمیت نه ورکوي، بې ټوپۍ مونځ کول بیا مکروه دي. او که دغې په زړه کې نه وي نو مونځ بالکل جایز دی. دا وضاحت آپ کے مسئلون کا حل جلد 3 کې دی. اتمه نمبر مسئله دا ده چې هغه د ګرمۍ موسم کې او نورو موسمونو کې هم مخې ته راځي چې څوک چې اسکي نو په دې کې مچ وغورځېږي. نو دې باره کې وضاحت دا دی چې دغه ګرمه چای تویول او غورځول پکار دي. دا ماشومانو باندې هم سکول نه دي پکار. هغه غټ دیګ وي یا غټه کټوۍ وي په هغې کې مچ پرېوتلي نو بیا حرج دی. د دې خوراک بیا دغې سیس خوراک بیا بالکل جایز دی، ځکه ډېر مقدار کې دا تویول لوی نقصان ورکوي. احسن الفتاوا کې مفتي رشید احمد صاحب 128 جلد 8 کې دا مسله لیکلې ده. کوم روایتو کې چې راځي چې مچ پسې کې وغورځي نو هغې له غوپه ورکول پکار دي. نو یو خو دا حکم د اباحت دپاره کې ده چې زړه غواړي نو دغه څکلی شي، که چا زړه نه غواړي نو دغه اوبه دغه شربت بالکل تویولی شي. بل دا وضاحت دا مسئله د حدیثه د یخو څیزونو باره کې دی چې یخ شربت یا یخ اوبه وي یا یخه لسي وي، که په هغې کې مچ وغورځي نو یې له غوپه ورکول پکار دي. هغه که چا زړه نه غواړي نو دغه تویولی هم شي. د ګرم څیز باره کې دا مسئله نه ده. نهمه نمبر مسئله دا ده چې په حدیث کې د وضع د وجلو ثواب راغلی دی چې په دې په وجلو کړي یا ثواب دی. د وضع په تفصیل کې علما دا هم ذکر کوي چې دا کربوړي ته ویل کېږي چې ته ګرګټ ویل کېږي. او د دې په تشریح کې چپکلي چرمخ کې هم راځي چې عام په کورونو کې ځای په ځای باندې موجوده وي. نو دا وجل بالکل جایز دی، بلکې په دې کې ثواب دی. ها چې جومات کې وي نو د جومات دیوال پې ککړ کول نه دي پکار، د سپرې یا سبل ذریعه باندې دا وجل پکار دي چې د جومات دیوال یا صحن پې خراب نشي. که کورونه کې نو هرې طریقې سره دا وجل بالکل جایز دی او دې کې ثواب دی. فتاوا عثمانیه پېښور صفحه 390 جلد 10 او احسن الفتاوا صفحه 186 جلد 8 کې دا مسله لیکلې ده. لسمه نمبر مسله دا ده چې د ګرمۍ موسم کې خلکو ټولې تړنې پرانیستلې وي او ګریوانې بالکل کلو کړي وي. نو داسې کول ګناه نه ده، خو خلاف اولا ده. بهتر خبره داسې نه ده، خصوصا د مانځه حالت کې داسې ټول ګریوان کلا وهل دا به خلاف اولا کې راځي. فتاوا قاسمیه صفحه 483 جلد 23 کې دا مسله لیکلې ده. همدې سره وابسته مسله دا هم ده چې د ګرمۍ په موسم کې د ګرمۍ د وجې نه بعضې خلکو لستوڼي رانغاستلي وي او مونځ کوي. نو دا که څنګلې پکې ښکاره کېږي نو مونځ مکروهي تحریمي دي. احسن الفتاوا جلد 3 کې دا مسله لیکلې ده. همدغه رنګې فتاوا حقانیه، فتاوا دارالعلوم دیوبند، الدر منضود شرح ابو داود جلد 2 کې دا مسله ده. یا فتاوا عثماني د مفتي تقي عثماني صاحب جلد 1 کې لیکلي دي که لږې هم لستوڼي رانغځل شوي نو دا هم مکروهي تحریمي دي. ها آپ کے مسئلون کا حل کې دا وضاحت شته جلد 3 کې. بعضې کسان چرندامو کې او ډارګ جمع کې ودرېږي نو بیا دا لږ لږ ښکته کول پکار دي. 11 نمبر مسله دا ده چې د ګرمۍ په موسم کې خصوصا په شکال کې کیړې مکوړې یا ماشي یا کټمل زیات شوي وي نو دا د سپرې یا د کیمیکل په ذریعه باندې وجل بالکل جایز دي. فتاوا عثمانیه پېښور صفحه 389 جلد 10 کې دا مسله لیکلې ده. کتاب الفتاوا د مفتی خالد سیف الله رحماني صاحب کتاب کې دا هم لیکلي دي چې عام حالاتو کې میږي وجل جایز نه دي. حاکم میږي چې ضرر رسا وي چې د ناستې پاسې ځای کې ګرځي راګرځي یا کچن کې د خوراک څیزونه پراتی پای کې ګرځي راګرځي نو دغه بیا ضرر رسا دي، دغه هم په سپرې وغیره باندې وجل جایز دي. دې سره وابسته مسله دا هم ده چې د کټمل د وجلو دپاره بعضې خلک اوبه ګرمې کي یا شیدلې اوبه او په کټ باندې ور واړوي نو په دې باندې وجل دا درست نه دي. دې دپاره بل څه کیمیکل وغیره استعمالول پکار دي. هغه کټمل په بل ذریعه باندې نه لرې کېږي نو بیا به د ضرورت په بنا باندې دا جایز وي. دا مسله فتاوا محمودیه صفحه 280 جلد 18 حاشیه باندې دا مسله لیکلې ده. او همدې سره وابسته مسله دا هم ده چې د ماشي د مړه کولو دپاره الکترونیک بیټ استعمالیږي، برقي آله ده، د اور په هغې باندې ماشي وجل کېږي. په دې طریقې سره وجل دا درست نه دي ځکه چې دا اور دی. فتاوا قاسمیه صفحه 195 جلد 24 کې لیکلې ده. دې دپاره د لوګي باتې، اگربتي یا نور سپریګان استعمالول پکار دي. الله جلاله دې موږ تاسو ته د شرعي مسایلو معرفت او په دې باندې عمل کولو توفیق را نصیب کړي. والسلام.